نو د عبادت دا طریقې به په خپله خوښه راولو ځان کې که نه دا به چا طریقو ته ګورو نو د عبادت طریقې موږ ته چا ښودلي نبی علیہ السلام را ته ښودلي دي په دې وجه په عبادت کې به د دریو څیزونو لازموالی ښه عبادت کې درې څیزونه ضروری دي اب عبادتي یو کمیت یو کیفیت او یو عین کم کیپ عین عبادت کې به د دې معلومات پکاري کمیت مطلب دا چې تعداد څونه دی اوس موږ د نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د فرض مانځه نه وروسته 33 پیری سبحان الله وایي 33 پیری الحمدلله وایي 34 پیری الله اکبر یو سړی زه به سلسل پیری وایم د پیغمبر د طریقې نه خلاف وي دا غلط څه شو دې به لګ ډیر ویم زه په کې لګ خوښ شمه نجی ندی کې بخوږیږي نه چې سونه پوری شریعت خودلی سونه کمیت سونه تعداد دویم کیفیت طریقه صدا چې په کومه طریقه پیغمبر یو کار کړي نو هغه طریقه بکې پیغمبر خیرات کړي دي صحابه خیراتونه کړي خو طریقه چې د جمعې پښپا به کومه سلوختی به ولا کومه کریزه به وتا کومه خلق برا غونډوم چمګاون خزه برا غونډوم جمعې شپو ته برا غونډوم دا پیغمبر صحابه نه کړي دا د پیغمبر په طریقو په دواړو خپې پک دي اور دې بودری بتا ته رسیږي بیا او دریم عین کم ځای کې یو کار کم ځای کې دی لکه ته اوس وی چې یاره زما ثواب تړل کېږي او په کور کې یا په جومات کې د ستن نه ګیر چاپېره تاویږي چې د الله نه د الله دپاره ثواب کوم نو نه د دې دپاره خپل یو ځای شته ایاک نعبدو و ایاک